رب العالمین د لوی طاقت او قدرت مالک دی او مونږ ته الله فرمایي د الله رسولم فرمایي او د عقل تقاضام دا ده چې مونږ په هر کار کې په الله اعتماد وکړو. مسلمان به خامخا په الله بروسه کوي، په الله به اعتماد کوي په هر کار کې، او دا به عقیده ساتو چې مونږ په الله اعتماد وکړو الله به زمونږ ټول کارونه سموي، او که په الله م اعتماد ونه کړه او بروسه م پې ونه کړه نو زمونږ ټول کارونه به نیمګړي. د خیر او د شر مالک الله دی، او زمونږ چې څه دي د دې ټولو قبضه ټول د الله په قبضه او په قدرت کې دي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چې څوک په الله بروسه او اعتماد وکړي الله وله کافي دی، بل شي ته بیا حاجت نشته. ان الله بالغ امره، الله وی په ما بروسه وکړه ګورېده چې د کم کار اراده وکړم خامخې سرته رسو. مونږ چې د یو کار اراده وکړو نو کله هغه کار سرته ونه رسي، ځکه زمونږ خو هغه طاقت نشته. کله ملاس کار پرېږدي، کله پیسې خلاصې شي، کله اسباب برابر نشي، کار سرته ونه رسي، نیمګړی پاتې شي. کله څوک راشي زورور او د هغه کار نه دې منې کړي، الله باندې نه بیماري راځي، نه څوک شته چې لار کې رکاوټ پیدا شي زورور چې وي دا کار مه کوه. نه الله سره پیسې خلاصېږي، او نه الله سره د اسبابو کمی ده، او نه اسبابو ته محتاج دی. ان الله بالغ امره، الله وی کم کار چې شروع کوم سرته رسو. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وی د هر شي مې یو خاصه اندازه مقرر کړې ده. د بعضې شي دپاره یو اندازه د هغې پورې وله پوره کوم، د بعضې دپاره د هغې نه اوچته، د بعضې نه د هغې نه اوچته. نو مسلمان دی به په الله بروسه کوي او دا به یقین ساتي چې په الله مې اعتماد او بروسه وکړه نو زما یو کار به نیمګړی نه پاتې کېږي، الله به یې پوره کوي. د دې یو څو مثالونه درته ښیم. حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې لوی شو، او فرعون په خپله زویوالی نیولی دی چې دا زما بچی دی، زوی مې دی. نو خلکو به یې ډېر قدر کو، عزت به یې کو، احترام به یې کو، او چې ده به سم کول چا به غږ نه کو. ولې که ده ته څه ووایو نو هسې نه فرعون خفه نه شي، سزا را نه کي، جیل کې مې وانه چی. نو دی به کولو ګرځېده، چا ورته غږ نه شو کولی. د موسی علیه السلام د قوم نوم بني اسرائیل، اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقبو، یعنی دا د یعقوب علیه السلام اولادو. کله چې یعقوب علیه السلام سره د خپلو بچو مصر ته لاړ د یوسف علیه السلام خواله، نو دی سره د خپلو بچو په مصر کې دیره شو، او دا بني اسرائیل د هغې اولاد دی. دا ځان له په مصر کې اوسېدل. او د فرعون چې کم قومیانو هغې ته به قبطیان وی، هغې په مصر کې اوسېدل، خو اصلي باشندگان د فرعون دا قومو د مصر، او دا بني اسرائیل د باره راغلي خلکو. نو فرعون به د دې بني اسرائیلو نه خدمتونه اخیستل، او د ټټو صفایانې او د پټو کر او د لارو صفایانې دا کارونه به یې پې کول، سخت مشقتونه به یې کول. موسی علیه السلام لوی شرور و لویږي، لا بلوغ ته نه دی رسېدلی. تقریبا دغه وخت کې د موسی علیه السلام عمر کم و بیش 13 کاله دی، یا سکال نیم کم یا سکال نیم د پاسه. د مصر بازار کې لګیا دی، چکر لګی، ګرځي را ګرځي. 2 کسان په جګړه دي، یو د موسی علیه السلام دا قوم والا دی، بني اسرائیل والا، او بل د فرعون د قوم والا دی. نو د فرعون دا قومي د موسی علیه السلام د قومي نه څه بیګاره غشتل غواړي، دا کار وکړه شابه، ځکه خو د بیګاره عادت دا به یې کول. هغه ورته وی چې دا ستا پڼ ډېر اوچت دی، دا زه نشم وړی، سره په جګړه دي. دی
د بني اسرائیل او د موسی علیه السلام د قوم دی سړي چې موسی علیه السلام ولید لږ ډاډه شو چې ټیک ده چې دا هلک خو د فرعون په کور کې اوسېږي خو دا زمونږ قومي دی ورته یې آواز وکړو راشه د دې سړي نه مې خلاص کا چې موسی علیه السلام دې میند راورسېد هغه د فرعون قومي ته وایي دا ظلم دی او زیاتې مه کوه او دا دومره خټ غټ بیګار د دې هلک نه ماله دې نشي کولی دواړه سره په جګړه شو موسی علیه السلام یو سوک اوچت کو هغه د فرعون دی قومي لی ورکه ادب یې ورته ښه عقل بعضې وخت بنده غوسه شي نو چاله سپېړه ورکي یا چاله سوک ورکي خو چې سوک یې ورکه نو فقضا علیه بس هغه پرېوت مړ شو سوک سمې وخوړ اوس هم یو خطرناک غزار چې څوک چاله ورکي هلکه وي د موسی علیه السلام سوک دی وایي سړی پرېوت مړ شو خواړو څوک تی خبر نه دی یو دغه د موسی علیه السلام قومي خبر دی بل په دې موقع څوک نشته چې هغې ته خبر شي بل چاته پته نه لګي موسی علیه السلام هم پریشانه دی چې خدای دا سو شو ما خو ده ته ادب خو عقل مې ورته خو چې دی به پی شي خو زما سوک کې د هغه مرګ و سړی مړ شو دا به څه کوي دې ګرد چې اوس فرعون خبر نشي ولې که فرعون خبر شو نو هسې نه په ما بدګمانه نشي چې ما لوی کړې ما وساتلې او زما قومي دې مړ که او د خپل قومي مرسته دې وکړه دې ګرځي ورو دربار ته هم دي چکر هم لګی چې لا څوک ته خبر نه دي روز نیمه پس بیا هغه د ده قومي بل سړي سره نښتی دی بل سره په جګړه دی بل هم د فرعون قومي دی چې په جګړه دي چې موسی علیه السلام ویلې دی خو ډاډه چې سړی خو مشته مرګر مشته بل ورځ یې مراله یو وجلی دی اواز یې وکړه راشه موسی چې دې څنګه راغی وی ولې وی دا سړی په ما کار کوي بیګار کوي زه طاقت نه لرم او دې هغه به نه خامخا به کوي موسی علیه السلام دې خپل قومي ته غوسه شو چې بیخ دې وځه بل ورځ یې را باندې سړی مړ که داسې خو یې په خولې ورته غږ ونه که خو بل ورځ هم تا ما سره په ما زیاتې وکړه او نن نه بیا زیاتې غواړې نو دې خپل قومي له سپېړه ورکوله چې غلطي خو ټوله ستا ده چې ته ښې نو هغه بل هم ګناهګار و دې هم ګناهګار دی او ته پکې ښې خو چې موسی علیه السلام ورته چې د خپل قومي نه یو سپېړه وباسي پوه شو چې که څوک یې ماله راکړه خو نن ما وجني یو څوک باندې خو بل ورځ یو وجلی دی او نن که ما ته سپېړه نه غکړه خو ما زوړ قندار ته رسئ بېغمه کوي مې بس ورته غوسه شو وی دا ته څه کوې موسی وی پرون دې م سړی مړ که اوس ما وجنې خبره راسفا شو د فرعون قومي م پوه شو وی ښه وي ته په ځمکه کې ځان نه یو جبار او ظالم جوړول غواړې خلک وجنې خبره ورسېده د فرعون دربار ته چې بل اوس ښار کې کوم سړی مړ پروت و هغه خو موسی علیه السلام وجلی دی بس هغې فورا میټینګ راوغوښته ځکه فرعون خو مخکې خوب لیدی و چې د بني اسرائیلو یو کس به راځي او زما نه به سلطنت اخلي نو هغه چې دې ته وکتل چې دا هم د بني اسرائیلو هلک دی او د ده دا ټول کارونه خو ناشنا دي یو څوک سره سړی مري دا هغسې چېرته نه میټینګ یې راوغوښته او د موسی علیه السلام متعلق اوس مشوره کوي چې د هلک سره څوک و یو د فرعون د دربار کس و چې د موسی علیه السلام خیرخوا ده ته یې ویل ان الملأ ډله چې د یأتمرون بک ستا متعلق مشورې کوي لیقتلوک او یثبتوک یا دې وجنې او یا دې جیل کې چې پرېږدي دې نه ځان وباسه نو موسی علیه السلام فخرج خائفا یترقب ده مصر نوت ځان یې وویست یک تنها لاړ مصر یې پرېښو او ځي روان دی پیاده مزلې کوي پیاده مزلې کوي د مدین علاقې ته ورسېد مدین علاقې ته چې ورسېد ډېر زیات ستړی دی پیاده مزلې کړي دي وسره د اوبو انتظام نشته بستره وسره نشته دویمه جوړه وسره نشته رومال سپوټې وسره نشته هېڅ نشته ځکه لاړ وتښتېد ځان یې وویسته د مصر د علاقې نه نو چې هلته لاړ نو د یو اونې لاندې سر کېښود نو ګوره هغه زما مقصد دې ټکي کې دی نو الله ته یې اواز وکړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا په الله بروسه او اعتماد دی الله زما اسم نشته دی نه مې مور شته دلته او نه مې پلار شته نه مې تربور شته او نه مې طاقت شته او نه مې قومي شته پردی وطن دی نه بستره شته چې زه پې سملم نه بالغ شته او نه مې دویمه جوړه شته خدای ستا چې کوم خیر دی او تی نازلی نو زه ستا هغه خیر ته محتاج یم الله زما مدد وکړه
ګوره په الله بروسه شو ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله وی په ما بروسه وکړه بس زه دله کافیم د دنیا طاقتونه پرېږده او ما ته رجوع کړه نن مونږ الله پرېښې دی او مادیاتو ته م رجوع کړې ده نو الله وایي چې مادیاتو ته دې رجوع کړم د دغې به نه مادیات مونږ سر ته نشو رسولی او نه مونږ سر ته رسولی شي او نه مونږ له فایده راکولی شي ظاهري فایده به خو د زړه فایده به نه ټینشن به تکلیف به مصیبت به مال او دولت به د تربور غم به د ګاونډي جګړې به مقدمه به اسخا مرضونه اسپتالونه به او په ذهن به بوجي د شپې به په ګولو ده کېږي او الله باندې بروسه نشته ومن یتوکل علی الله فهو حسبه نو حضرت موسی علیه السلام دلته په الله بروسه کوي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای چې ته څومره خیر نازلی الله ستا دې خیر ته زه محتاج یم زما مدد وکړه نو ګوره اوس الله څنګه مدد کوي دغلته یو کوی دی د مدین د علاقه کې غټ کوی دی خلک به راتلل او خپل څاروي به په هغه کوی سیرابون اوبه به یې رستی یو لوی حوض و هغې ته به یې برقې چولې او څاروي به راتلل په هغه حوض کې به خلکو څاروي اوبه کول نو خلک راځي او برقې اوبه راوباسي چا اوښان او چا ګډې او چیلې راوستي دي او څوک اوبه راوباسي او څوک څاروي راولي ګډې چیلې او اوښان سیرابوي خو چې کله هغه اوبې راوستې او خپل څاروي سیراب کړل نو یو غټه تیږه یې راواغېشته او هغه یې د هغه کوي د پاسه کېښودله قرآن شریف کې الله فرمایي ومن دونهم امرتین تذودان وی د دې کوي غاړه سره یو دوه جینکې ولاړې دي او هغې سره ګډې چیلې دي هغه ګډې چیلې منکۍ نه یې راپرېږدي دې حوض ته ولې د پیغمبر لوڼه دي او دې حوض کې سړي دي هغې دا نه خوښوي چې مونږ د سړو سره یو ځای شو او د سړو سره د یو ځای خپل څاروي سیراب کړو او سړو هم غصه ورله چې تاسو د ځان نه مشرانې جوړې کړي دي او دونه حیا کوئ ځان له راوباسئ اوبه تیږه یې کېښوده په کوي او سړي لاړل موسی علیه السلام هغه جینکو ته ور وړاندې شو ما خطبکما تاسو څه ته دلته کې ولاړ یې هغې ورته ویل لا نسقي حتی یصدر الرعاء وایي موږ د شپونکیانو سره په ګډه څاروي نه سیرابو موږ خو د پیغمبر لوڼه یو نو چې دوی تر څو نیتلې نو موږ خپل څاروي نه راولو دې حوض له چې دا خلک لاړ شي دا سړي نو بیا به موږ راځو او موږ به دا خپلې ګډې چیلې سیرابو موسی علیه السلام مې ډېره ښه ده هغه تیږې اوچته کړه ده کې خو پیغمبري طاقت دی پیغمبر له خدای لوی طاقت ورکړي او هغه برقه چې لسو پنځو کسانو به راښکله داسې زموږ دا برقې به نه وې د څاروي د څرمنې نه به یې برقه جوړه کړې وه ما په افغانستان کې په خپله لیدلي دي غټ کوي اتیا ګزه او شپېته ګزه او سل ګزه لاندې غټ کوي او په هغې باندې غټه برقه او هغه څلور کسه پنځه کسه شپږ کسه ګرګړې یې پرې لګولي چرخ او څوک یې راکاږي او څوک د لاندې نه زور ورکوي برقه راوباسي او چې ویړی د هغې نه بله اوبه جوړېږي نو حضرت موسی علیه السلام یوازې هغه برقې ته ونښته هغه تیږې هم غټه اوچته کړه او برقه یې راوویسته او هغه حوض کې یې واچوله جینکو ته وي دا خپلې ګډې چیلې هم سیراب کړي دی لاړې او دی بیا د اونې لاندې سملاس او سر ته بالغ په دی خپل لاس راتاو کړه او بیا هغه سوال کوي ربي ای رب زما ربي دی اصل کې دا رب ډېر د مینې لفظ دی چې څوک ادا کوي هر پیغمبر چې کله مشکلاتو کې گیر دی د الله نه سوال په رب کړی دی کله هم چې مشکلاتو کې گیر دی حضرت زکریا علیہ السلام سوال کوي رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء رب ای زما رب مال بچی راکی ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین دارنګه حضرت نوح علیہ السلام چې د قوم نه تمشتنګ شو او قوم ته خیره کوي نو په رب سره الله ته آواز کوي دارنګه بیبي مریم چې دا بیبي آسیا چې فرعون راونیوله او په لاسو خپو یې وله میخونه ټکوال رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین نو ای زما ربه په دې الله ډېر خوشحالېږي یو حدیث درته ویم چې زړه مو پې خوشحاله شي نبی علیه السلام فرمایي یو انسان ګناه وکړي نو دې پې ستومانې دی وایي الله ما وبخه دا ګناه مې کړې ده ما معاف کړه نو دې دوه څلور ورځې پس بیا هغه ګناه وکړي نو بیا الله ته سوال وکړي یا الله دا ګناه مې وکړه ما ته دا ګناه وبخه او معاف مې کړه
نو الله معاف کی نو بیا دا ګناه وکي نو چې بیا وکي بیا الله ته سوال کوي ای زما ربه ما معاف کا دا ګناه راته وبخه نو الله وبخي نو بیا دا ګناه وکي دې ارذل وی نه بکوم بیا وکي نو بیا وی ای زما ربه رب اغفر لی ذنبی الله زما دا ګناه ماته وبخه نو الله خپلو فرشتو ته وی اعلم عبدي ان له ربا لا یغفر الذنب الا هو وی زما د دې بنده دا خیال دی چې زما نه بغیر بل رب نشته او دیم خیال دی چې ګناه زه بخم بل څوک یې نه بخي نو زما د دې بنده په ما دا یقین دی چې زه د رب یم او زه ګناه بخلو والم او بل څوک یې نه بخي بغیر زمانه نو چې دی په ما دا د ربوبیت ګمان کوي او د ګناه د بخونکي ګمان کوي نو زه دا ګناهونه مې ورته وبخل په مخه دی ښه په دې رب لفظ الله ډېر خوشحالېږي نو حضرت او رب معنا څه ده دا رب اصل کې مصدر دی دا د مربي په معنا سره دی تربیت مونږ پښتو کې معنا کوو پالونکي او تربیت کوونکي دا یوازې دا پالل د دې یو خاص لفظ دی دې پورې به دا رب لفظ نه مختص کې تربیت هر سیس په قلاره کمال ته رسول دی ته تربیت وی او چې څوک یو شی په قلاره تدریجا یو کمال ته رسی د ترب وی لکه یو بوټی دی او ته دانه وکرې او د هغې نه تیغه زرغونه شي او کله یې خاختراشي کوي کله ورته سر اچوي او کله ورته دارو اچوي کله ورته اوبه اچوي او کله نگهباني یې کوي او دا بوټی کمال ته ورسي نو دا زمیندار مجازي رب دی رب الفلق قرآن شریف کې الله وی د سبا رب نو سبا خو ډوډۍ نه خوري چې الله یې پالي او نو بس کی چې الله ولا اوبه ورکوي لکه دا مطلب چې په دې مشرقي جانب کې یو چون دی د سبا د رڼا راښکاره شي د تیارې په دې منځ کې ورو زیاتېږي دا د نور مقدمه را دې پسې نور راځي ورو زیاتېږي او بیا چې نور راوخیږي نو پوره رڼا راشي نو دې ته د فلق د سبا رب وایي چې دا سبا یې د یو نري چون دی نه راوویسته او دی ورو روخانه کو تر دې حده پورې چې پوره روښانتیا راغله نو رب وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر حضرت موسی علیہ السلام الله ته زاري وکړه اجینکې لاړې هغه د شعیب علیہ السلام لوڼه او حضرت شعیب علیہ السلام بوډا سپینګیري په کټ کې پروت دی وی بچو ناوخته مو کړې وی بابا یې اوس ناشنا لکه مو لیده او مسافر معلومیږي ټوله قصه یې ورته وکړه موږ له اوبه راوویستې او زمونږ ګړې چیلې سیراب کړې او بابا ډېر زیات قوي او طاقتمند دی خو بابا مسافر داسې معلومیږي چې نه جامې شته په یو زړه جوړه کې دی او نه ټوپی شته سرتور سر دی او نه ورسره څه بستره شته او نه ورسره څادر شته بابا څوک مسافر معلومیږي او بې څوکه بې کسه معلومیږي څنګه وکړو ډېر ښه هلک دی او ډېر صالح هلک دی ځکه چې وایي موسی علیه السلام د اوبه دی او د دې دا ګډه چیلی سیرابولی نو دې جینکو ته یې نه کتل به یو خو خبرې به دوی سره کول او شا به یې کړه دوی ته نو دې جینکو په الله پړه کې رحم پیدا که ګوره ما وایي چې په الله دې بروسه وکړه نو څه دې کم دي شعیب علیه السلام ورته وایي ښځه لاړه شه بچې او داس هلک راوله ماله واقعي که مسافر اوسو کینې نو چې موږ به سره مرسته وکړو دا یوه جینۍ راله او دې موسی علیه السلام ته وایي ان ابي یدعو که تا زما پلار تا غواړې لیعطیک اجر ما چې تا که مونږ ته ګډه چیلی سیراب کړې د هغې مزدوري دله درکوي ولې که داسې غواړي کیدای شي را نه شي او دې وخت کې خو دې پیسو ته محتاجه دی نو را روان به شي ډېره ښه ده دا جینکۍ مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی مفسرین لیکي وی دې کې هوا راله نو چې هوا راله د دې جینۍ دا پنسې یې وړقولې او د دې لاندې خپې ښکاره شوې نو موسی علیه السلام ورته وایي تاسو شاته شئ زمانه زه به مخکې شم او ما ته آواز راکوي چې ښي طرف ته تو شه یا ګس طرف ته دی ګوره هغه امانتګري ده او حیا ده پکې پیغمبر کې خدای پیدایشي حیا ایمانداری او دیانت اچولی الله د پیغمبر خوره داسې پیدا کړي ابراهیم علیه السلام متعلق الله نه وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین وایي موږ ته پته وه چې دنه پیغمبر جوړېږي نو د هدایت رڼا م ورته په دې ماشوموالي کې اچولی یو پیغمبر چې ته داسې نه دی تېر شوی چې په هغه د څوک د وعده خلافۍ د دروغو د دوکې الزام ولګوي اگر که ماشوموالي کې ولي نشي لګولی او که لګولی دی نو ثابتولی څوک نشي ظاهري عیب نم خدای پیغمبر بچ ساتي او پاک او د باطني عیبونو نه هم
ځکه خدا زمونږ عقیده ده چې انبیا د ګناهونو نه معصوم دي، خدای پاک یې پاک ساتي، حفاظت یې کوي. نو دا جینکۍ لاړې پلار ته یې لوی دی چې څنګه ورغې حضرت شعیب علیه السلام پیغمبر هغه وپېژاند چې دا هلک څوک دی او ده نه به څوک. پوره تپوسونه یې ترې وکړل د کوم ځای د مصر، داسې مې وکړل داسې مې وکړل داسې مې وکړل. دا جینۍ ورته وایي بابا دې ځان سره مزدور که، ان خیر من استاجره القوي الامین، دا ډېر ښه مزدور دی. یو خو مضبوط دی، پهلوان دی، ځکه مزدور هغه سړی پکار چې هغه پهلوان یې قوي وي، دا نه چې کنې کمزوري. داسې مزدور نه دی پکار. د مزدور صفت به دی چې دی کار کولی شي قوي وي. او دویم صفت د مزدور به دی چې امانتګري خیانت نه کوي. دکان کې سره مزدور دی چې پیسې د نه پټۍ په ده به څه کوي. کارخانه کې د سره نوکر دی چې سازشونه درته کوي او خیانتګر دی، نو د دې تاله کار نشي سمولی. نو دوه خبرې شو، یو قوي قوت د مزدور یو صفت دا، او بل امانتګري، دا دواړه پکې موجود دي. وی دی د څه نه معلومه کړه دې جینۍ؟ وی دا چې هغه بورقی رایسته او د کوینې سر لرکه او د هغې نه یې مضبوطوالی معلوم او د شکل هم د سړي پته لګي. او امانتګري د دې نه معلومه کړه چې په لاره دې ته مخکې شو جینکۍ ځان نه رستو کړه چې ورته ګورم نه، او چې ورسره یې د کوي په غاړه خبرې کولې نو نظر یې ترې بل خواړه. نو حضرت شعیب علیه السلام ورته وایي وی داسې کار وکړه، یو صلاح کوو، ما سره یا 8 کاله خدمت وکړه یا 10 کاله. که 8 کاله دې وکړل اوم ستا خوښه ده، که 10 دې وکړل نو دا به د لوی احسان وي. نو زما په دې جینکو کې یو لور به درته په نکاح کوم. موسی علیه السلام خو د خدای نه هم دقه غوښتله چې د مصر نه راووتم بې کسه بې څوک راشه خدای پاک راله موقع راکړه. نو ورسره 8 کاله مفسرین وي 10 کاله یې ورسره تېر کړي. اوس ګوره ده په الله بروسه وکړه. الله ورسره څه وکړل؟ د فرعون د دربار نه یې راوویسته، هغه فرعون چې د خدایه دعوی کوله، او د شعیب علیه السلام خواله یې راوسته. په حقیقت کې خو د فرعون دربار د هیبت دربار او د مال او دولت او د عیش و عشرت، لیکن د خدای په نس کوم دربار بهتر د حضرت شعیب علیه السلام. دی ورسره یو په الله اعتماد شو. دویم دا چې د فرعون دربار کې نو په ګناهونو به چپ و غږ هم نشو کولی، او د فرعون ته خلکو سجدې کولې، رب یې ورته وې ده به څه کول موسی علیه السلام، په دې چپ هم نشو پاتې کېدی. که چپ پاتې کېده ښه خبره نه وه، او که سیوې نو لانجه به جوړېدله. نو راغې د حضرت شعیب علیه السلام دلته د سره چل زده کوي، د پیغمبرۍ ورته چلونه ښیي. خدای پاک پې څونه لوی احسان وکړه. نو الله باندې بروسه وکړې، ضایع کوي به دې نه ګورې. چرته چې دې په الله بروسه وکړه، قسم دې که الله ضایع کړې نه به دې ضایع کوي. د دنیا هر څومره طاقت چې د ستا نه به اوچتي، ته به ترې یریږې، خو الله ترې نه یریږي، او د الله نه هر څه لاندې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو دعا کوله، هغې کې به یې دا وي اللهم انی اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته. وی یا الله د هر شي د شر نه پناه نیسم، ما بچ که د مخلوق د شر نه. او عجیبه لفظ وی دا چې د چا د شر نه پناه نیسم، وی دا د ټول مخلوق سټوکې لاس تا په لاس کې دی. لکه یو سړی څوک نیسي سر نه یې رونیسي، سټوکي نه یې رونیسي او ښکته پورته کوي. الله د دې ټول مخلوق سټوکي ستا په لاس کې دی، په دې ته قادر یې، دې کینې پاسې ته، دې له ژوند مرګ عزت مال دولت هر څه روغ صحت شکل تا ورکړی دی، دا ستا لاس کې دي. نو خدای ته مې ته ساتې، دا عقیده به جوړه. قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتوکل على الله فهو حسبه. په الله بروسه وکړه، الله کافي شو. مسافر دی، د شعیب علیه السلام غوندې پیغمبر غېږه وله خدای ورکړه، او د شعیب علیه السلام تربیت له خدای راوست. او شعیب علیه السلام ورته وایي چې فکر ونه کې، وی نجوت من القوم الظالمین، وی دلته د فرعون لښکر نشي را رسېدی، هغې نه خلاصې. 10 کاله پس ګوره الله مزید احسان ورڅه کوي. ګوره چې الله ته محتاجه شو، د الله انعامونه ګوره. یو انعام دا چې د فرعون نه یې راوست، د هغه د هغه ظلم د دربار نه یې راوست. دریم انعام څه؟ دا د شعیب علیه السلام تربیت یې ورکړه، هغه سره اوسیږي، محفوظ یې که. اوس بل انعام ته ګوره، لور یې ور په نکاح کړه. او موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وایي که د خوښي زه به د خپل مور ملاقات ته لاړ شم. ډېره زمانه تېره شوې د 10 کاله تقریبا څه کم و بیش، ما به هلته څوک څه پېژني.
وی ډېره ښه ده لاړ شه. نو ګډې چیلې م وله ورکړه. وی دا ځان سره واله، په لاره به دې ضرورت راځي، دا بیبي م د سره ده. او یو کونټۍ وله ورکړه. وی ورشه دننه یو کونټۍ پرته ده، ځان لته یو کونټۍ راواله. دا ګډې چیلې خلک بیابانو کې سري خامخا امساګانې وسرې. دې لاړ یو کونټۍ راواغېسته. شعیب علیه السلام ورته وکتل، وي دا کېده بله راواله. دې لاړ هغه یې کېښوده چې بلې ته یې ګوتې کړې راویوسته، هغه هم اقه په لاس بیا ورله. وی درته وایم چې دا مه راله بله راواله. وی ما خو صاحب کېښوده بله مې راواغېسته. وی نه همغه دې راوړې ده. وی ښه دا کېده بله راواله. چونکې یې کېښوده چې ګوتې یې کړې راویوسته، وی بیا دې همغه راواغېسته. وی ښځه وړه ځان سره. وی دا هغه کونټۍ وه حضرت آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره لس څیزونه راوړي وو. یو یې پکې دا عصوا د موسی راوړی وو، شعیب علیه السلام وله ورکړه. دا بل احسان، دا بل نعمت، یو شمېره اوس. دا نعمت دا هغه کونټۍ د جنت والا او د دې په کمالاتو به مسپېښې. ګډې چیلې ورسره دي چې څه منځې رالل وادي سینا علاقې ته. نو بیبي ته د ولادت د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف پیدا شي. نو دې غریب هم پریشانه دی او شپم ده، شپه ده او پریشانه دی. او مفسرین لیکي چې داسې نری نری باران هم ورېږي او زوله او سیلی هم ده. نو دا بیبي ورته وایي چې ما له څوک وګوره، د خدمت دپاره په ما خو د ماشوم د کېدو تکلیف شروع شو. نو د یو ځای کې رڼه ولیده حضرت موسی علیه السلام. چې رڼه یې صحیح کړه نو رڼا خو خامخا هغه ځای کې وي چې کوم ځای انسان وي. یاره دا معلومیږي چې دلته څوک انسانان دي، یا به د چا کورونه او یا به خیمه کې څوک اوسېږي. ورځم یا به ترې څوک راولم، او یا دې وخت کې زنانه ته د اور ضرورت دی، د ګرمیش. نو څه اور شغله به څه به شی به ترې راوړم، د دې بیبي کار به مې پیوشي. نو دی روان شو. نا بیبي ورته څه وایي، دا خو د هغې علاقه ده، ورته وایي داسې کار وکړه چې دا سپلی دې پخپو که او دا کونټۍ هم ځان سره واله، ځکه په دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي. دا وادي د علاقه د مارانو ده. نو سپلی پخپو که کلکې که او کونټۍ ځان سره واله. ډېره ښه چې سینګ ور ورسېد، بیبي پرېښوده. نو هغه اور په اونه کې بلیږي. ظاهر کې اور ښکاري رڼا ده، اونه کې بلیږي او هېڅوک نشته په میدان کې، هېڅوک هم نشته. دې کې سوچ کوي چې په دې ونه جو اور لګېدلی دی. زه ودرېږه زه نور څه کوم. نو یو شوړی راواغېسته، رسانګو ډکو د هغې نه یو شوړه جوړه کړه چې دا به بله کم او د دې نه به څه اور جوړ کړم او بیبي له به یو سم. نو چې شوړی راواغېسته هغه اور ته یې ونیوله، نو هغه اور ته یې بره شو. اور نه دی خو ده ته اور ښکاري، بره شو. نو چې دې نوره شوړه اوچتوي، هغه اور په هغه اونه کې نور اوچتېږي، او چې دې شوړه راښکته کوي او پسې راښکته کېږي. نو دې حیران دی چې خدایه دا خو ناشنا اور دی. اور ښکته پورته کېږي، نه لوګې کوي او نه تو کوي. رڼا یې ښشته رڼا ده، نه لوګې کوي نه تو کوي، نه د ما شوړه ورسره جنګېدی شي. رانه ښکته پورته کېږي. په دې سوچ کې دی چې آواز وشو، یا موسی انی انا الله. اے موسی زه اور نه یم، زه ستا رب یم. دا خپل یو تجلی الله درته وښوله. فخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوی. دا پڼې خو دې له اول وباسه. ته اعتماد د په پڼو وکړه چې ما به د مار نه پڼې بچ کوي. دا اوس هغه وخت دی چې الله دله نبوت او پیغمبري ورکوي. نبوت او فیصله وکړه او را روان شو. او الله سره خو پیغمبر مشوره کوي، وی په کوم طرف ځو، وی په دې لاره ده، قوم دې بوځه. ډېره ښه روان شو. فرعون ته پته ولګېده، چا ورته وی چې هغه بنو اسرائیل خو لاړل، بس دا زمونږ خدمت به څوک کوي، زمونږ ټټۍ به څوک پاک کوي. دې خو به خدمت په بني اسرائیلو کوو، او زمونږ دا ځمکې به څوک کري، او زمونږ دا ګوډونه به څوک کوي. وی ځای چې زه ورپسې لوی لښکر د فوج او د خلکو یې را په مخه که فرعون ته مخکې دی او دا هر څه ورپسې دي. 6 لکه خلک خوله لري. چې موسی علیه السلام روان شو په دې لاره، نو قوم ورته وی صاحب لاره دې غلطه کړه. ولې وی دا خو په دریاب ورلو، دا خو دریاب والا لاره ده. الله ته یې رجوع کړه، وی تا خو ما ته دا لاره ښولو، دا خو مخکې دریاب راځي، هم په دې ځه. دې کې د فرعون لښکر د غرونو را روان دی. موسی علیه السلام وی انا لمدرکون، صاحب دغه دې را لاندې کوي.
وی نه هرګز کله دا نشي لاندې کولی ځه زه در سره یم ته ځه خو چې څنګه دریاب ته ورسېد حضرت موسی علیه السلام الله ته اوس بس کوم هغه لښکر خو راپسې را روان دی راورسېد مونږ خو پیاده یو هغې سره خو بله اسونه دي اتیان دي ورسره وی دا کونټه یې دې وبوله یوس چې کونټه یې وبوله یوړه نو د موسی علیه السلام د قوم 12 ډلې وې 12 نو دریاب 12 ځایه پکې لارې پیدا شوې 12 ځایه دې کې ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا که یو لاره وه نو ډېر لوی رشم و ډېر لوی رشم او بل دا وه چې تقسیم یې وکړه نو که چاته وي چې مشران مخکې چې کشران نو هر چا به زور لګاو نو هر یو قوم دغه لاره لومبۍ لاره د فلانکي قوم دویمه د فلانکي قوم درېیمه د فلانکي څلورمه د فلانکي هر یو قوم جدا شو په خپله خپله لار روان شو چې دې څنګه او دا اوبه خو اسم اوبه شفاف دي خو بیا هم پکې الله لکه د شیشې غوندې شفافیت نور هم زیات کړه چې یو بل ورته ښکاري چې په یو بل هیبت او یره نه لري او لاندې ورته الله تعالی ګوره هغه چې په کلونو په لکونو کاله پې اوبه بهېدلې دي په کومه ځمکه باندې فورا پکې هوا وچلېده ورته یې وچه کړه الله ته څه دي دې پې روان شو فرعون ته قوم وی هغوی ته خو هغه د دریاب وشلېده یا رب دوی سره مه کوه مقابله وی دا زما د زوره وشلېده زه رب نیم انا ربکم الاعلی لوی خدای خو زیم دا ما ته وشلېده نو دوی پې پورې وځي ما ته وشلېده خو چې څنګه د دریاب دی خوا موسی علیه السلام سره د قوم پورې او دی راورسېدل چې راورسېدل نو د فرعون دا اس نه ته دا حیوانات پوهېږي هغه نه ته یېرېده او دی لګیا دی زور ورکوي حضرت جبریل علیه السلام ورغی او د یوه ګونې ونیو ورېښته را دننه یې کړ او چې څنګه یې را دننه کړ او دوی را روان شو او دا لښکر په دې لوی دریاب کې راګیر شو یو سر په یو طرف کې دی بل او دریاب دی منځ ته شو موسی علیه السلام ته یې وروړه دی وبوله کونټې او چې کونټې یې وروړه اوبه یو بل سره وجنګېدې ټول غرق شو فکان من المغرقین اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون قرآن شریف کې الله فرمایي وی هغه ټول مې غرق کړل تاسو کتل ورته دشمن چې ستا مخکې غرق کېږي او ته ورته ګورې دا بېل خوند دی ستا مخکې مې غرق کړل ختم حضرت جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي په بخاري شریف کې حدیث دی بخاري کې راځي او دا دی په بخاري کې ګران هم دی لغوندې هغه طالبانو خبرې درته نه کوم وی د الله رسوله ارمان که هغه وخت دې لیدی وی ارمان وی چې دی کله غرقېده نو ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوچته کړه او په دا خوله کې مې وله ور واچوله دا خوله مې وله د خټو ډکه کړه 6 لکه لښکرې په سکندونو کې غرق کړه یو سړی خپل دشمن ته کلونه تېروي په یو لار کې کوله په بل لار کې ورته کښېني نشي وجلی الله چې وغواړي 6 لکه په سکندونو کې لاړ او بیا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی فرعون وجود محفوظ که ورېږه دې محفوظ کو چې دې وروستو خلکو دپاره عبرت او نمونه شي نمونه ټول غرق شو فرعون لاش دا اوچې ته راوغورځېد او تر اوسه پورې د فرعون لاش د مصر په جیبګر کې موجود پروت دی د فرعونیان ډېر دي فرعون د مصر هر بادشاه ته وایي د ده نوم ولید و د پلار نوم یې مصعب و ولید ابن مصعب لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دا دی نو تاسو تپوس وکړئ چې څوک مصر ته تلي او نن سبا خو یې په دې کمپیوټرو باندې ښیي د نورو فرعونیانو لاشونه شته خو هغه مومي لاشونه دي هغه نقشي دي هسې د قوي مضبوط لاش برابر پروت دی بغیر د څه دغه نه خدای کولی شي که نه شي کولی ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا څوک چې زما نه غافل شو نو ژوند به وله تریخ کم تریخ کله به پې عذاب د لوډ شیډنګ په شکل کې راځي کله به پې عذاب د باران په شکل کې راځي کله به پې عذاب د بې بارانۍ په شکل کې راځي د قحط په شکل کې کله به د ماشي په شکل کې راځي اوس د ماشو په شکل کې د خدای قهر او غضب را روان انډونیشیا مو کته سونامي چې پرې راغلی 100 کاله مخکې تاسو ته پته نه لګي زه خو د دې حالاتو معلومات کوم زما دا خپل مرض دی چې د معلومات کوم ګورم معلومات کوم اخبارونه رسالې او دا کتابونه ګورم معلومات کوم تاسو د انډونیشیا پته نه لګي چې هغلته څومره پلیتي ده او یو جزیره ده پکې بالي ورته وایي بالي چې هغې کې داسې څرګند ښکاره ګناهونه کېږي چې د دریاب چې د ځنګل د حیوانات په هم داسې ونه کېږي
خراب ګناهونه او پلیتي او د پلیتۍ ډېرې. اوس هم د انډونیشیا والا خلک چې مکې مکرمې ته راشي حج له، نو دا پاجامې چولي د پتلون په شکل، هلته خلک ښکلي لباس اچوي، هر څنګه خلک چې ښایسته لباس اچوي، او د دوی هماغه تنګ او هغه بنینو دغه غوندې شکل یې وي، تنګې جامې یې اغوستې، او چا د ځان ناسې معمولي غوندې تور څادر ته وکړي چې هغه ته لرې کې دننه بربنډي بیت الله له راځي او په دغه شکل کې راځي بیت الله له. او دومره بې خونده خلک دي چې سړی به د ښځو منځ کې ناست دي، مانځه له اکثر په دې لارو کې دا ظالمان ودرېږي، لارو کې مانځه ته ولاړ، نو ټولې به ښځې وي او سړی به پکې دا ښځو په دا منځ کې ناست دي، وجود به ورسره جنګېدلی، د ښځو سړو داړو پروا نشته، ډېر بېکاره خلک ته نور نشته. الله پې سونامي راوسته، په لکونو خلک یې تباه کړل که نه. جاپان غوندې الله ښایي، جاپان غوندې د ټیکنالوجي ملک چې هغې څومره موټرې جوړوي او څومره څیزونه جوړوي او څومره ورسره ایټمي هتیار دی او څومره ورسره وسلې دي او څومره ورسره دولت او مال دی. پروس کال یې پې کومه زلزله راوسته، اوبو والا زلزله، جاپان یې څومره و څومره یې تباه کړه. ایرونو د الله د قهر مقابله نه کېږي. الله سره ډغرې نه شي والی، نه د الله قهر سره ډغرې والی شي، او نه د الله نه په زور ځان خلاصولی شي، او نه الله په مستۍ والی شي، مستي ورسره نه شي کولی، او نه په دې دولت خفه کولی شي، او نه په دې هېڅ ورسره نه شي کولی. الله سره جوړه او که جوړه جوړه چې مونږ الله سره کوو، په څه به کوو؟ په توبه به کوو، رضا کوو به الله، او ډېر په اسانه او ډېر په معمولي خبره رضا کېږي. قارون او قارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار دی، بعضې مفسرین لیکي د تره زوی دی، او خو دا خو قانون دی چې یو خپل خدای ښه کړي نو د دې نورو بدې شي. بیا دا بغض او حسد خو په رشته کې خامخی. موسی علیه السلام له الله ډېر لوی عزت ورکړ او مالدار هم دومره نو، ټول قوم یې تابع شو، پیغمبري الله ورکړه، قوم به د هغه په حکم ښکته پورته کېده. قارون نه دا برداشت نه شو کېدی چې دا ولې زما خو دومره مال دی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. کنجي د یوې خزانه کې دننه څومره مالي، ته اندازه لګوه چې کنجانې دومره دي لتنو بالعصبه چې یو لویې ډلې ګرځوي، نو چې خزانې به څونه او خزانو کې مال به څونه. نو په موسی علیه السلام الزام ولګوه، مستي خوار چا کې وي که نه، الزام یې پې ولګوه په موسی علیه السلام. او یو ښځه یې ولمسوله، تاله به زه دومره پیسې درکړم، او چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته تقریر شروع کړي ته به پاسې او ته به دا ووایې چې خلکو ته تقریرونه کوې او ما سره دې ګناه کړې ده. بس دا خبره خو د موسی علیه السلام دپاره طبعي وه که دا خبره شوې وه. موسی علیه السلام لګیا دی او تقریر کوي بني اسرائیلو ته، دغه ښځه پاسېده، او چې څنګه پاسېده او کېناسته او بیا پاسېده، بعضې مفسرین وایي دا خبره یې د خولې نه وویسته، او بعضې وایي د خولې نه یې نه ویستې، خو موسی علیه السلام پې پېښ شو. څنګه پاسېدې؟ وایه صاحب زه پاسېدم یو خبرې له خو بس زه معافي غواړم نه کوم، ویرېد هغه وخت سره. او څوک وایي نه خبره یې وکړه، او موسی علیه السلام چې څنګه یې خبره وکړه خلک هم حیران دي چې دا ته مونږ ته څه وی او دا کیسه. نو موسی علیه السلام ورته وایي په هغه اسمانونو او دا ځمکې چې پیدا کړي په هغه رب دې قسم یې رښتیا ووایه. نو په رپېدو شوه، په لرزان شوه، وایي زه معافي غواړم ما غلطه وکړه، دا قارون ماله پیسې راکړې، دولت یې راکړی. وایي خذ خو ځمکې ته وایي خذ خو ونیسه، راګیری الله تېره ونیسه، ځمکې ته یې وایي راوي نیسه، خذي وایي راوي نیسه، ځمکه وشلېده او دې پې ننوت او د چغې جوړې کړي موسی علیه السلام ته معافي غواړم معاف مې که. خو موسی علیه السلام خو هم غوسناک، خو په پیغمبرانو کې جذباتي و، لږ غوسناک زیات. رو 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 ځمکه رانیسي ګیټو پورې، کونډو پورې، نامه پورې، مری پورې، رو رو لاندې کېږي. رو رو دې چغې وایي اوس ځکه نه اوس دې تا دولت بچ کي، ځکه نه اوس دې تا خپل نوکران بچ کي، ځکه نه اوس دې تا خپل مال د خدای د قهر نه بچ کي. چغې وایي 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 اخره کې راښکغې به یې کړ. او نبی علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث دی، د قارون ذکر نشته په حدیث کې، خو علما وایي دا چې قارون مراد دی چې دی اوس هم په دا پونده باندې تاویږي او ورو ورو لاندې روان دی. الله ولا اوس هم په دا ځمکه کې سزا ورکوي رب العالمین. او د چغې والي موسی علیه السلام ته چې معاف مې که بیا به نه کوم، غلطي مې کړې ده. رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وایي وایي ډېرې چغې درته وویلې، تا خواړو معاف نه کړ. الله زه خو یې برباد کړی وم که تا مې مدد نه وی کړی.
لکه د یو عالم پجامه، د پیغمبر پجامه، د یو واعظ او د داعي پجامه چې داغ پرېوته د هغه خبرې بیا څوک چېرته مني؟ ده خو یې برباد کړي، خو تا مې مدد وکړه. او الله ګورې مدد کوي، قسم دی چې الله دې موقع په موقع مدد کوي. د حضور پاک مبارک یو د زمانې نه پس چې دا کم خلک دي هغې د تابعین وایي، صحابو نه پس یو تابعي چې ته په جهاد کې یو عیسائی بادشاه ونیو، او چې څنګه یې ونیوه دا ډېر بهادر و، او د مسلمانانو د فوج جرنیل و، چې څنګه یې ګیر کا نو هغه عیسائی بادشاه فیصله وکړه چې دا به وجنو. نو هغه ته وزیرانو مشوره ورکړه چې صاحب دا ډېر بهادر سړی دا مه وجنه، ده باندې محنت کول پکار چې دی عیسائی شي. نو که دی عیسائی شو نو دی به موږ له ډېر کار وکړي. یو خو د مسلمانانو د هر څه نه خبر دی، موږ ته به د هغوی بلا رازونه راکړي، او بل دا دی چې ډېر بهادر دی، نو موږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کړو، موږ له به فوج له تربیت راکړي، او موږ له به عسکر او فوج مضبوط کړي. نو داسې زر یې مه وجنه. هغه عیسائی بادشاه وی یاره دا خو چېرته خبره مو کړله، زه جیل کې واچوې او نصیحت محنت پې کوو، که چېرته دی عیسائی شو موږ له به ډېره فایده واقعي راکړي. بهادر سړی دی ولې وجنو؟ که نه کېده بیا به یې مړ کړو. نو دې بادشاه راوغوښتم، هلکه ته خو موږ نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړې چې تا وجنم، اوس سخت دې وجنم په سخته سزا. خو دې ملګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه، زموږ دا دین خو اسمان والا دین، موږ خو عیسی علیه السلام منو او موږ سره خو انجیل دی. دا نصیحتونه یې وکړل، هغه وی چې نه ستاسو عقیده خرابه، زه عیسی علیه السلام منم، بلکل یې منم، خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی، په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی. زه ستاسو انجیل منم، خو هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی، او تاسو چې پکې کومې زیاتې کمې کړي دي نو نه منم. وی خب په دې چې ونه شوه نو بیا ورته وایي چې زه دله مال در کوم، دولت در کوم، ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي، ګورنري در کوم، دا منصب در کوم، دا در کوم. وی داسې نه کېږي. بادشاه یو ځل کور پریشانه ناست دی، د عیسائی بادشاه، چې دا سړی خو په یوه نه کېږي، دله زه څه سوچ وکړم چې دې عیسائی کړم، او که مړی کړمه نو ډېر لوی سړی دی، داسې بې ځایه وجل یې نري پکار. نو د دې بادشاه یو لور وه، بادشاه ته یې بابا ولې پریشان یې؟ وی بچې دقه رنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو له راغلی دی، نیولې مو دی، او ما وجه خو ما ته قوم وی چې مه وجنه، دې کوشش پې کوو که دې عیسائی شي نو موږ له به ډېره فایده راکړي. اوس هغه عیسائی کېږي نه. دا لور دې بادشاه ته وایي وی ما له صاحب اجازت راکړه نو دې دله په یو څو ورځو کې دننه دننه عیسائی کولی شي. بچې داسې به وکړی شي؟ وی او کوم به، خو ماله به اجازت راکړې، زه به دې په طریقه دوکه کوم. وی ډېره ښه ده. وی ښه یو کوټه کې واچوه، او هغه کوټې ته بدله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم، بل څوک به نه وروړي. د کوټې چابي به هم ما سره وي، بل چا سره به نه وي. غټه پنجره ترې تا وکړه چې هم نه تښتي، د هغې چابي به ما سره وي. ډېره ښه. د بادشاه دا لور وم ډولی او ډول سینګار به یې م وکړه، ځان به یې خشته کړه، او ځان سره به یې میوې واغېښتې، ډوډۍ به یې واغېشته، څیزونه به یې واغېشتل، او دغه مسلمانانو جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې یوړل، ورته به یې مخکې کېښودل، ورته به ناستم وه، خبرې به یې مو سره کولې. مطلب یې دا و چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره یې مینه پیدا شي، او زه پې ګناه وکړم، او یا ځان ته رامایل کړم او ما سره محبت پیدا شي او زه عیسائی کړم. دا یو حربه ده، ګټه خطرناکه حربه ده. لیکن دې تابعي هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي، مسلمان، د اړو توجه دې ښځې له نه ورکول، دې جنۍ ده، او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې هم کوي او ځان ته مایل کوي، خو هغه ورته اړو توجه نه ورکوي، مخ ته واړوي، ځمکې ته ګوري. 40 ورځې دې جنۍ دا عمل وکړه، 40 دن، 40 ورځې پس دا جنۍ دې ته وایي دې تابعي مسلمان ته، وایي ته انسان یې او که څه بله بله یې، ته څه شی یې؟ وایي یو زه خو انسان یم. وایي انسان ته ګوره، داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی، زه څومره خشته یم، ښکلی یم، او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چوم او ځان مې راته ښه مزېدار ډولې کړي، نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به ما ته ګوري، که په دې شکل زه یو دیوال ته مخامخ یم دیوال به ما ته را متوجه شي، او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو ته را مخامخ کېږي نه، ما سره اړو خبرې نه کوې، او سترګې دې ښکته کړي، ته څنګه انسان یې؟
خواهش لري که نه لري؟ بلکل لرم. داسې خواهش لرم چې داسې خواهش چې د چا شته نه، ښځه رانه لرې ده خواهشاتو کې ډوبې، نو ما ته ولې نظر نه کوې؟ الله نه یریږم. انی اخاف الله رب العالمین، انی اخاف الله رب العالمین، الله نه یریږم. کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم. الله کم دی؟ جنې ته الله کم دی؟ تا الله وینې؟ تا ته ښکاري؟ تا وینې؟ لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. زما الله هغه دی چې زه نینم او ما وینم، زه نینم ما وینم، ما ته ښکاري نه زه نینم، ما ته نه ښکاري او زه ورته ښکارم. او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي ان بطش ربک لشدید. ما ته قرآن وایي چې ستا د رب ګرفت ډېر سخت دی. هغه الله خفه کېږي. دلته مې نفس خوشحالېږي خو هغه الله خفه کېږي. هغه الله نه خفه کوم، د هغه د قهر او د غضب نه یېرېږم. دا جینۍ وی ښه داسې هم شته؟ وی او وی ستا د ایمان دی؟ وی دا دې ما ته مه وښایه. ته یېرېږې د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی، دې وخت کې ظاهر کې ستا مدد نشته او مال یې د دنیا خوشحالۍ را کړې، زه ته نه یېرېږم، ما ته هم د ایمان وښایه. هغه جینۍ الله په 40مه ورځ مسلمانه کړه. اوس یېرېږي چې که پلار مې خبر شو ښه ته دې لتلې، ستاسو ځای کوم ځای دی؟ ستاسو د مسلمانۍ سنټر کوم ځای دی؟ پلان کې دی. وایي زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوو چې شپه شي تم تخته یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده. اوس جینۍ ورته اوس 40 دن لګېدلی وه چې په دې ګناه وکړي. اوس هغه جینۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي او وایي ښه نو زه جدا هجرت کوم، ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي. په دغه طریقې هغه تابعین وایي ستا جینۍ په خپله مسلمانانو له لاړه، هلته ایمان راوړه او الله تعالی ورته ایمان ورنصیب کړو. د خدای قهر او غضب دا ډېر عجیبه دی، ډېر عجیبه دی. نو الله موسی علیه السلام ته وایي وی ګوره ډېرې چغې درته ووالې، وی الله زه خو یې برباد کړی یم که تا مدد نه وې کړی، زه خو یې غرق کړی وم خو تا مدد وکړه بچ شو، نو ما چاته معاف کو. الله څه وایي؟ وی که ما ته یو چغه م والې وه ما معاف کو. بېوقوف تا ته چغې والې، که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والې وه چې یا الله ما بچ کړې نو ما بچ کو. ای مسلمانانو الله ته چغې وهئ. دا د خدای قهرونه او غضبونه او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان دي.